السلام علیکم ملګرو، امید لرم ښه روغ جوړ به وئ. تور پل سره کوم امبولانس پیلوټ دي هغوی حقیقت څه دی؟ آیا د ویلې نه پرېږدي څه وجه دی؟ دې حوالې سره یو څو معلومات ضروري ګڼم چې تاسو ته دیر کوم. اول خبره دا چې تاسو ټول ته پاته دی چې موږ کوم روډ دی هغه اوسه پورې کلاو نه دی عامه مدرب دپاره. هغه کې مشکلات شته دي، اوسه پورې څو معاهدې پاتې دي. دې نه علاوه کوم د چک پوسټونه جوړ دي، دې کې ډپلایمنټ نه دی شوی. دې د وجې کوم روډ دی هغه عام او مدرب دپاره نه دی کلاو شوی او دا 2-3 ځای به معاهدې کېږي. هغه نه بعد به د کوم چک پوسټونه جوړ شوي دي کې به ډپلایمنټ کېږي، نه بعد به روډ کلاویږي. خو روډ حوالې سره یو ترتیب جوړ دی چې هغه ټولو ته پاته دی چې یو 30 ګاډ هنډری کېږي، هغه دغه ځینه څي او به هغه طرفه راځي. دغه 30 ګاډو کې څه څوک کښېني، هغوی ځینې کسان به دا ویډیو اوري، هغوی ته څه مسله نشته، هغه ټیک ټاک تللی شي راتلی شي او ډېر دی ودروي نه. خو بیا ځینې داسې کسان چې هغه خپله طرفه راوځي، کوم لیست دی هغه نه بغیر، یعنې اوس یا نن سبا وخت کې لیستونه شته دي چلیږي. بیا هغوی ته مختلف قسم ته مشکلات وي، مسالې وي. دې د وجې هغوی بیا په ګنټو ولاړ وي. لکه تور پل سره اوس یا تقریبا 18 ګاډي اوسه پورې ولاړ دي. وجه دا دی چې نمای شته نه او خپله طرفه راوتي دي، دې د وجې هغه یې ودرولي دي. دې حوالې سره انجمن سره مو رابطه وشوه. هغوی دا وینا دی چې موږ خپله طرفه کوم لیست سي هغه کې انتظار نشته و هغه ډرایوران چې هغه دغه ځینې رجسټر شي یا ګاډي رجسټر شي پکار دی هغه 10 نه مخکې ټل ته سره راځي او 10 بجې هغه پرېږدي، نو ډېر وخت ته راورسېږي. هغوی د بیمال ته ولاړ وي نو 10 بجې هغه ځینې هغوی پرېږدي. دویمه خبره ده، اکثر خلک تنقید کوي په انجمن، په مشرانو، په یو چا په بل چا. بالکل تنقید جایز دی، خو ټول نه غټ ذمهداري اول دغه ځي کوم پولیس دی هغو جوړیږي، عسکري قیادات جوړیږي، ضلع انتظامیه جوړیږي، هغه نه بعد انجمن تحریک دغو جوړیږي، هغه نه بعد کوم عوامي نمایندګان دي چې کې کنسلر پورې دا ټولو دغو ذمهدارۍ جوړیږي. دې نه علاوه کوم جوانان دي دوی جوړیږي، سوشل میډیا پکار دی، باو ماو دغه ټیک ټاک یو څه بل څه په دغو شیانو ما ریسک کوئ. پکار د خپل حقوقو دپاره آواز اوچت کوئ، خپل روډ دپاره، خپل ایجوکیشن دپاره، خپل تعلیم دپاره. دې باندې تاسې فوکس وکوئ. تنقید کوئ اول پوښتنه وکوئ، هغه نه بعد هغه کوئ څه محاق وي هغه تاسې کولی شئ. نو مخکې خدای دې وکړي چې روډ کلاو شي، خو هغه کسان چې هغه سفر کوئ هغوی ته پکار دی چې کوم رجسټر ګاډي دي هغو کې سفر وکړئ، ویلې عذاب ضلالت دغونه به بعد شوي. دویمه دا چې خپلې جدې څوره د رجسټر ګاډي دي هغوی باندې زیات انتظار نه کېږي. و هغه کسان چې هغه راوځي نو هغوی هلک سوچ وکړي چې زه خو د راوځم، چا سره مو خبره کړې ده، څه مو کړي ده. ویلې مشکلات خو زیات دي، پکار د داسې شیانو مد نظر وي، هغه نه بعد پکار دی راوځي. نو ټول سوشل میډیا اکټیویسټ او نورو ته التجا لرو چې په خپلو نه تنقید کولی یا دښنه ته مکې ورکولې نه. ښه خبره دا دی چې خپله سوشل میډیا خپل حقوقو دپاره استعمال کوئ. چا باندې تنقید کیدونکي پکار یې هغې وکوئ، چا ذمهدارۍ جوړیږي پکار د هغه ته ګوته سیخه کوئ. ډېره مهرباني.